نو الله وایي دا هغه ورځ وه چې تاسو دوه ډلې وایي، یوه ډله مدینې طرف ته وه او بله ډله چې دی نو هغه بل طرف ته وه. یو ډله مدینې طرف ته نږدې وه، بله بل طرف ته. دینه یو قسم هغه بدر طرف ته چې کوم دی نو واقعي طرف ته اشاره کوي. دا خبره خو زه تاسو ته بار بار هم کومه، خو بهرحال بیا هم د دې آیاتونو باندې د پوهېدو لپاره زه تاسو ته مختصر بیرته د دې خبرو لږه استحضار تاسو ته ذکر کوم چې یاره ستاسو ذهن کې دا خبره کینی. بدر چې دی نو دا په 12مه روژه شوی دی، لکه څنګه چې اوس د رمضان میاشت، او دا د هجرت 2م کالو. دا نبی علیہ السلام چې کوم هجرت وکړو ما چې راته واقعیت ذکر کړه، نو اول کال خو په مدینه کې تیر شو، په 2م کال د الله تعالی طرف نه نبی علیہ السلام ته اجازت وشو، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، زماره طرف نه دی خلکو ته بالکل د جهاد اجازت ده چې چا سره ظلم وشو. الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم بغیر حق، چې څوک د خپل کورون نه راویستل شو د مکې نه، خپل مالونه ته هلته پاتې شو، دیو ته بالکل اوس د جهاد اجازت ده. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د جهاد اجازت میلاو شو، نو ظاهره خبره چې په جهاد کې خدا نه چې یاره ستاره چا سره کافر سره جګړه و هغه دې ځای نه به میرانی سي او دې ځای له بر الله نه راوړي، دا خو پکې نه کنه. جهاد کې خو ورسره چلیږي. نو په جهاد په حربو کې یوه حربه دام وه چې د مکې د خلکو ټول دارومدار دا په تجارت باندې و، د هغو ټول ګزران او ټول رسد طلب چې کوم دی نو هغو ته په څه باندې رسېدو؟ د تجارت په ذریعه باندې. نو په دغه ورځو کې د هجرت 2م کالو چې د دې مکې د خلکو یو قافله و او تجارتي قافله وه، او په دې کې چې کوم دی نو د قریشو د مکې د هر سړي مال دولت موجود، او دا قافله چې کوم دی نو دا یو ښار ته تللې وه او دغه ځای نه واپس را روانه وه. نو لهذا د جهاد په احکاماتو کې یو حکم دام دی چې کافر ته د کم طرف نه رسد او کم طرف نه راشن روان دی ته ولا سپلای لاین کټ که. نو دا مکې خلک به نبی علیه صلات وسلام ته پاره خبره کې نیغ نیغ راوچتېدو، نو د هغو سپلای لاین په کومه لار باندې و؟ د مدینې په لارو. نو نبی علیه صلات وسلام وایي د جهاد حصه دا هم ده چې دوی دا سپلای لاین چې دی دا کټ شي. نو نبی علیه صلات وسلام اراده وکړه چې د ابو سفیان قافله د مدینې په خوا او شا باندې تېرېږي چې دا قافله راګیر وکړو. نو د دې قافلې په راګیرولو کې یو دا چې د کافرو ملا پې ماتېده، نو چې په توره ولا ملا ماتې نو په دې اسانه طریقه خلک نه چې ملا یې ماته شي. یوه دویمه دا ده چې په مکه کې ډېر مسلمانان داسې وو چې هغو د خپلې کمزورۍ د وجې نه هجرت نه شو کولی. بل لاره چې د الله حکم و چې جهاد پکار دی. نو نبی علیه صلات وسلام په مدینه کې اعلان وکړو چې هلکه د ابو سفیان قافله د مدینې په حدودو کې روانه ده، اوس دا چې کوم ده نو دا راګیرول غواړي. نو ظاهره خبر دا ده چې د ابو سفیان قافله خو تجارتي قافله وه، د هغو سره خو دومره اسلحه او څه دونه د غټ جنګ او څه دې کې خو څه غټ لښکر خو نه. نو دې وجې نه چې کم خلک تیارېدی شو جو एकदम تیار شو. دې وجې نه غزوه بدر نه چې کم صحابه پاتې شوي دي نو هغې ته نبی علیه صلات وسلام تنبیم نه ده کړی، غوسه شوی هم ورته نه دی، او نه پې د الله تعالی طرف نه څه سزا راغلې ده. ولې؟ دا جنګ و نه، نو لکه د مدینې نه چې وتل د جنګ په اراده د سره نه وتي نه، خو دا یوه قافله وه صرف هغه ګیرولو او د هغې د وجې نه په کافرو باندې خپلې مطالبې تسلیمولو چې تاسو زموږ مسلمانان را پرېږدئ که نه را پرېږدئ، تاسو سمیږئ که نه سمیږئ. په دې طریقه باندې دا قافله صرف را ګیرولو. چې نبی علیه صلات وسلام تیار شو نو تقریبا 313 یا 317 صحابه چې دا د نبی علیه صلات وسلام سره تیار شو. د دې 313 کسانو سره چې کوم دی نو 2 اسونه دي او 70 ورسره اوښان دي او یو څو تورې دي، نور ورسره تورې هم نشته، یو څو نیزې دي، یو څو تورې دي. هسې یو لښکر چې کوم دی نو دا روان شو. نو چې کله دوی د ابو سفیان د قافلې ته ورنږدې کېدل شروع شو نو ابو سفیان ته رسه په ذریعه باندې پته ولګېده چې یاره زما په دې قافله باندې چې کوم دی نو مسلمانان د مدینې نه حمله ورکېدو کوشش کوي، او هغه ته پته وه چې په دې قافله کې د مکې د هر سړي مال پروت دی. نو په دې سره د مکې د ټول خلکو هغه معیشت بربادېدو. نو دې وجې نه چې کوم دی نو هغه یې هوښیارتیا دا وکړه چې لارې بدله کړه. دا مدینې په حدودو کې چې د هغه کومه لار و هغه بدله کړه او د سمندر غاړې طرف ته یې ودنګل، او د هغې سره سره د احتیاط دپاره یو تیز رفتاره سړی چې دی نو دا یې مکې ته ولېږو. ولې چې قافله خو په مزه روانوي که نه، نو یو تیز رفتاره سړی چې کوم دی نو هغې مکې ته ولېږو چې د مکې خلک را خبر کوي چې ستاسو د تجارت مال چې دی نو هغه ما را په مخه کړی دی، خو د نبی علیه صلات وسلام او د هغه د صحابو اراده ده او دا چې کوم دی نو قافلې ته خطره ده. وی دا زمزم بن ثعلبه نوم یو دا سړي، وی هغه چې راغی نو وی دا هغه زمانې عادت ده چې چا به خطرناک اعلان کاو نو وی دا کمیس به شلاو او مخ نه به پوزه به زخمی کوله، د هغې نه به وینه را روانه شوه، نو ټول خلک به ورته زر زر چې کوم دی نو راجمع شو.
نو دا د کعبې په خوا کې چې کوم جبل ابي قبیس دی وای دې ته وختو او په ځان باندې د بر راکېښودو جامې وشلولې ټول خلک ورته راجمع شو چې وایه څه چللی وای ابو سفیان را لېږلم او د هغه چې کومه قافله د تجارتي قافله د ستاسو د ټولو مال پکې موجود دی په هغې باندې نبی علیه صلات وسلام د حملې اراده کړې ده تاسو د حفاظت دپاره راپاسئ نو ابو جهل عتبه شیبه او دا ټول خلک چې کوم دی نو دا په جوش کې چې کوم دی نو راپاسېدو چې ښه دا خو لکه زمونږ یو ځل نه دی دا خو به مونږ خامخا دا قافلې ځي راځي او دا مسلمانان به پې داسې راپاسي دا خو زمونږ چې کوم دی نو مکمل معیشت بربادول دي نو د دې لپاره چې کوم دی نو ټول ډېر په جوش او په جذبه کې راووت او دومره په جذبه کې راووتو چې الله دلته په قرآن کې وایي مسلمانانو ته چې همیشه لپاره جهاد له وځئ نو ګوره د دې کافرو په شان ونه وځئ ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا وریا الناس داسې په تکبر او داسې په غرور کې راووتو تا به وایي چې بس دنیا یې ټوله فتح کړه نو لہذا دا 1000 لښکر چې کوم دی نو دا سره د اسلحې دا چې دی نو دا را تیار شو او وایي زنانې هم د ځان سره راوستې پکې یو څو هغو به صرف اشعار ویل او د دې خپلو د دې کافرو لښکر چې کوم دی نو د هغو حوصلې به چې دی نو هغه په دې طریقه باندې راوچتولې چې دا ابو جهل لښکر کله له مکې نه راووتو نو د دې خلکو اراده دا و چې موږ صرف دا قافله بچ کوو اوس دلته ابو سفیان چې کوم دی نو هغه په داسې هوښیارتیا کې لاړو چې د مسلمانانو یعنی د نبی علیه صلات وسلام د لاس نه هغه قافله ووته راګیره نه شو یا ابو سفیان چې کوم دی نو لښکر ته جواب ولېږو چې زه اوس د نبی علیه صلات وسلام د قبضې نه بهر یم تاسو چونکې زما د حفاظت دپاره راوتي وئ تاسو واپس شئ چې ابو جهل لښکر ته دا خبر راورسېد چې یاره نبی ابو سفیان چې دی نو هغه وایي چې تاسو واپس شئ ابو جهل وایي چې نه اوس موږ راوتي یو دا جنګ به خامخه کېږي هغه چې په لښکر کې اوس کم مشران ورسره دی عتبه ټول ورته وایي چې ګوره د جنګ ضرورت باقي پاتې نه شو خو دته خو ابو جهل وایم د دې وجې نه چې جهالت و پکې نو دی وایي چې نه اوس به دا جنګ چې کوم دی نو موږ خامخه کوو نو لہذا جنگ چې کوم دی نو موږ به اوس د نبی علیه صلات وسلام نه دې خبرې بدلالو تپوس به کوو چې دی څنګه زموږ په قافله باندې حمله ورکړي اوس نبی علیه صلات وسلام ته اطلاع میلاو شوه چې د ابو سفیان قافله خو د منځه ووته خو دلته چې کوم دی نو د ابو جهل لښکر چې کوم دی نو هغه اوس په تاسو باندې حمله ورکېږي او که د دوی سره مقابله په لار کې ونه کړه نو دا بیا مدینې ته درځي نو نبی علیه صلات وسلام د صحابو نه مشوره واغسته بار بار زه اکثر دا واقع ذکر کوم چې نبی علیه السلام د صحابو نه مشوره واغسته اوسه پورې نبی علیه صلات وسلام سره 2 قسمه صحابه ورسره دي یو مهاجرین دي او بل انصار دي مهاجرین خو هم د نبی علیه السلام سره هجرت کړی دی هغه خو هم در په در دي د انصارو سره د نبی علیه السلام دا معاهده وه چې په مدینه کې دننه به موږ د یو بل سره مدد کوو اگر چې صحابه چې کوم انصار صحابه دا کېدی نشي چې د نبی علیه السلام مدد یې نه وي کړی د مدینې نه بهر هم خو دا چې نبی علیه صلات وسلام یو کار به هم چې کوم دی نو دا به په بې اصولۍ سره نه کوو په اصولو سره به چې کوم دی نو هر کار کوو نو نبی علیه صلات وسلام دا طریقه اختیار کړه چې د صحابو نه مشوره اخیسته چې لکه اوس موږ له څه پکار دي موږ خو راوتي وو د جنګ په نیت باندې نه موږ خو چې کوم دی نو د جنګ په اراده باندې نه راوتي موږ خو په قافله پسې راوتي وو اوس एकदम چې کوم دی نو د جنگ ضرورت شو زما سره 2 قسمه صحابه دي یو مهاجرین دي بل انصار دي اوس دا جنگ نه مدینې نه بهر په زمونږ په سر باندې راغی او د انصارو سره زمونږ معاهده په کم ځای کې دی یو بل سره د مدد ده په مدینه کې دننه د بهر خو نه ده نو دې وجې نه نبی علیه السلام د انصارو رایه معلوموله چې دوی زمونږ سره په دې جنگ کې د مدینې نه بهر شرکت کوي که نه کوي نو نبی علیه صلات وسلام صحابه ټول کېنول وایي اشیرو علی ایها الناس خلکو مال چې کوم دی نو مشوره راکړئ څه طریقه کول غواړي نو نبی علیه صلات وسلام چې مشوره راکړي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېد او هغه چې کوم دی نو داسې د بهادرۍ خبرې وکړې چې موږ به چې کوم دی نو د خپل پیغمبر سره شانه به شانه ودرېږو نبی علیه السلام وایي هغه ته د خیر دعا وکړه هغه کېناست خو د نبی علیه السلام مقصد خو نه دی پوره کنه ولې نبی علیه السلام مقصد څوک دی انصار دی چې د انصارو نه څوک پاسې ودرېږي چې کوم دی نو اعلان وکړي او د انصارو مشر په دغه ټایم کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه ناست نبی علیه السلام بیا ویل اشیرو علی ایها الناس خلکو مال چې کوم دی نو مشوره راکړئ څه طریقه پکار ده نو وایي بیا چې کوم دی نو وایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پاسېد نو نبی علیه صلات وسلام هغه ته هم دعا وکړه هغه بیا کېناست خو بیا هم د نبی علیه السلام مقصد نه دی پوره په درېیم ځل باندې چې کوم دی نو وایي مقداد ابن الاسود رضی الله عنه پاسېد او هغه وی چې یا رسول الله امضي لما امرك الله تعالی د الله رسوله چې الله راته څه وایي هغه کار کوه
ولا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى موږ سه بني اسرائیل خو نه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلي اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون چې موسی علیه السلام ته ویل جهاد لزو هغه تا ورب دي جنگيږي موږ بګی نیو وای موږ سه بني اسرائیل خو نیو موږ ته دا وایو چې اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون تا ورب دي چې کوم نه جنگيږي موږ برسه شانه بشانه ولاړو موږ به نه تا ته میدان خالی نه پریدو وای د مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ په دې جملو سره وای د نبی رسول الله والسلام چهره مبارکه کې چې کوم نه وای د خوشحالي ښکار شو وای هر صحابي په ځل کې ارمان وکړي چې کاش دا خبره مونږ کړی وي چې نبی رسول الله والسلام د سخت موقع باندې چې کوم نه زمونږ خوشاله شوی خو بیا هم د نبی رسول الله مقصد پورا نه دی نبی رسول الله بیا وای اشیر علی ایها الناس مال چې کوم نو مشوره راکې څه کول پکار دي نو دومره صحابه مشورې ورکړي نبی رسول الله بیا مو اشیر علی ایها الناس وای سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ډډه والی و او دا صادر چې نو دای د ملانا او د زنګونان نو سي تاو کړه ناست وای د سره پاسه وای چې فلک انک تريدنا یا رسول الله دا اندازه سره چې ټول اشاره ته مونږ طرف ته کې چې انصار چې نو دا تیار دیو کنه دي نو زما سره دلته موقم نشته زه تاسو ته دغه تقریر دغه د عربی الفاظ روایت راغستی دي داسې د بهادرۍ او داسې د نرتوب الفاظ استعمال کړي دي چې تاسو به حیران شئ په یو لفظ کې چې کوم نو اخلاص او محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره او عشق او د الله تعالی په دین باندې د قربانۍ هغه اثرات چې کوم نو هغه په یو لفظ کې چې کوم نو هغه موجود دي وای نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کې بیا خوشاله شو چې زه اوس خو کار وشو بس مهاجرین او انصار ټول چې کوم نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره روان شو چې څنګه روان شو دلته الله تعالی د انسانانو طرف نه همت کولو الله تعالی طرف نه وحی رااله نبی علیہ السلام ته زیره ملاو شو ان وایذ یعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم پرون موږ دا ویلو په تفسیر کې دا نیمه واقعه پرون 13 شوی ده نو ما تاسو ته تفصیل به بیا سبا ذکر کوم نو دوه ډلې چې کوم نه دی کې به یو تاسو ته خامخ ملاویږي نو په دغه ټایم کې زیره راغی چې په دې دوه ډلو کې به یو تاسو ته فتح کې ملاویږي یا برته د ابو سفیان قافله او یا به خو ګوره داسې ونه ویل چې کومه برته ملاویږي ولې چې د مسلمانانو د ازمایش نورم الله تعالی کوو چې لږ نورم چې کوم نه په توجه سره الله تعالی طرف ته متوجه شي وای چې بدر ته کله را ورسېدو نو کافر د مخکې نه را رسېدلي چې کومه وچه ځمکه وه په هغه هم قبضه کړې وه د اوبو په ځای باندې هغو قبضه کړې وه دیو د شګو په ځای باندې ولاړو چې خپې به یې نښتې لاندې اوبه هم د دیو طرف ته نه وې هغو ډېر دیو کم دي دا ډېرې خبرې چې دی نو دا راجمع شوې الله رب ذوالجلال د شپې باران وکړو نو د هغو هغه ځمکه کلکه وه جو خټې پکې جوړې شوې بیا به راخویدو او هغه شګینه ځمکه باندې چې باران وشي هغه ښه مضبوطه شي او هغه باران د وجې نه هغو تالابونه جوړ کړو دنیا اوبې چې دی نو هغه پکې راجمع کړي او نبی رسول الله وسلام ټوله شپه چې کوم دی نو دعا وکړه ټوله شپه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې په دغه شپه داسې یو ملګری نه و چې نه ویده شوی سوا د نبی علیه السلام نه ټوله شپه په دعا باندې چې کوم دی نو سر او تر دې پورې چې په دعا کې وایي څادر د ولو نه پرېوتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی له شاته نه راونیو چې بس که د الله رسول ستا به چې کوم دی نو ستا دعا او ستا پیغام او ستا فریاد به الله تعالی خامخا اوري وایي چې سهار له کله جنګ مخامخ شو یو بل ته مخامخ شو نو صفونه چې کوم دی نو جوړ کړی شو نو ما خو تاسو ته وی چې د مشرکینو کې د ډیرو مشرانو رای دا و چې جنگ نه دی پکار ولې وی نبی رسول الله زموږ د تر زوی دی د داسې چې کم مرګري دام ټول زموږ د تر او د ترور زامن دي ټول یو خاندان یو نو که توره وچلېده نو ټول به په یو خاندان باندې چلیدلي نو لهذا مونږ قافله بچ کول هغه بچ شوې ده نو عتبه دومره غټ کافر دی او هغه چې دی نو په دغه موقع کې مو ودرېدو چې جنگ ښه کله تیار شو په دغه موقع کې چې کوم دی نو ودرېد او د خپل خلکو ته وایي چې ګوره د جنگ چې کوم مقصد دی ضرورت دی زما په ذهن کې اوس نرسي چې کومه قافله و هغه بچ شوې ده زه چې ځو واپس مکې ته ولې جنګېږئ د دې خلکو سره نو ابو جهل چې کوم دی نو راغی او هغه چې کوم دی نو وایي دله شرم ورته یو قسم پیش کو چې یو قسم دی ورته وي چې ګوره ته بزدلې او ته یریږې او ته دا چل کې وایي د مدینه کې په یوه قبیله باندې د مکې سړي د قتل چې کوم دی نو الزام نو ابو جهل پکې د هغه نوم واغستو چې که نور څه نه نو هغه قتل بدل به تې والو د زمانې جاهلیت یوه خبره پکې راواچېله وایي د هغې د وجې نه چې کوم دی نو ټول لښکر په جذبه کې شو نو عتبه له چې کوم دی نو وایي دومره پیغورونه ورکړه دومره پیغورونه عتبه له ورکړو چې هغه ډېر په جوش کې راغی د ټولو نه اول جنګ ته هغه راووتو خپل زوی د ځان سره راویستو خپل رور یې راویستو عتبه په خپله راووت شیبه راووت او ولید ابن عتبه زوی یې راویستو ښه چې تا ماله لکه پیغور راکړو چې ته یریږې ته بزدلې
نو لهذا په دې جنگونو کې به اوله طریقه دا و چې اول به مبارزین راوتل، لکه اول به دوه درې کسانو چې کوم دی نو مقابله وکړه، د هغې نه پس به بیا سخت جنګ چې کوم دی نو هغه شروع شو. نو اول چې کوم دی نو عتبه شیبه ولید ابن عتبه چې دی نو دا راووتو. نو چې دا راووتو نو نبی علیه صلات وسلام ته آواز وکړو، وایي څوک شته چې زمونږ سره چې کوم دی نو مقابله وکړي. نو وایي چې په دې کې د انصارو چې کوم دی نو 3 صحابه چې دی نو ورووت. نو هغې تپوس یې ته وکړو چې تاسو څوک یې؟ وایي چې موږ د مدینې انصار یو. نو وایي هغې ته وایي چې تاسو واپس شئ، ستاسو ما لنا بکم من حاجه، ستاسو زموږ څه کار نشته. او نبی علیه السلام ته آواز وکړو یا رسول الله اخرج الینا اکفاءنا، لکه دیو کې دومره تکبر و چې د مدینې خلک یې د جنگ قابل ګڼل نه، تاسو وایي د جنگ والا نه یې، د جنگ دپاره زمونږ د قام او زمونږ وینه پکار ده. نبی علیه السلام ته و چې زمونږ برابر کسان مونږ له په جنگ کې راوباسه. نبی علیه صلات وسلام حضرت حمزه رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه او یو د نبی علیه السلام بل ترزوی ابو عبیده ابن الحارث رضی الله تعالی عنه دای چې کوم دی نو دای ورویستو. هغوی نه تپوس وکړي چې څوک یې ولې چې هغوی نقابونه تړلي وایي چې یو حمزه علی او ابو عبیده ابن الحارث. نو بیا عتبه ووایي چې نعم اکفاء کرام، دا زمونږ برابر خلک دی، عزتمن خلک دی، که د دیو سره زمونږ توره وچلېږي نو صحیح. نو دا چې کوم دی نو په یو بل باندې دیو مقابله چې دی نو دا شروع کړه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابله شروع کړه او په 2-3 ګزارو کې ولید ابن عتبه مردار کړ. او دغه چې دی د حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابله شروع کړه او په 2-3 ګزارو کې شیبه چې کوم دی نو مردار کړ. خو د عتبه او د مسلمانانو کې عبیده ابن الحارث د دې دواړو مقابله شوه. نو هغه هم زخمی کو، خو د ابو عبیده ابن الحارث رضی الله تعالی عنه خپه چې کوم دی نو هغه پکې کټ شوه. نو هغه چې دی نو هغه زخمی پرېوتو. نو بیا حمزه رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه قانون بداو چې کم وتی نو هغه د یو بل مدد کولی شي. نو هغه چې دی نو ورلو نو عتبه هم چې کوم دی نو مردار کو. نو 3 چې کوم دی نو د کافرو نه مردار شو او د مسلمانانو د ابو عبیده ابن الحارث رضی الله تعالی عنه و زخمی حالت کې نبی علیه السلام له راوړو. وای نبی علیه الصلاه والسلام ته وی چې شهید یم کنیم. نو نبی علیه الصلاه والسلام ته په چې ستا شهادت بالکل قبول له. او بعضو روایتو کې راځي چې د نبی علیه السلام په خپو باندې سر کې خو د پاغي کې د سالاړه. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو دا جنگ آغاز وشو. بیا چې جنگ شروع شو نبی علیه الصلاه والسلام شګي راواغستی او داسې ورويشتي. وای د دې زر لخر چې څونه افرادو د ټولو سترګو ته الله تعالی سنه ذرات ورسول، وای هغه په خپل سترګو باندې شو او دلته به مسلمانانو شروع وکړه. نو 70 چې کوم دی نو 70 ته مرداران شو او دغه شان 70 چې کوم دی نو هغه ته قیدیان کړل او نور ټول چې کوم دی نو هغه وتښتېدو. نو په دې طریقه باندې الله تعالی په بدر کې مسلمانانو ته فتح او نصرت ورکو. اوس دلته په دې آیاتونو کې یو خبر راځي، آیاتونو کې دا خبر راځي چې دا شیطان چې دم په انساني شکل کې راغلی، دا یو قبیله و بنو کنانه، دا هغې سره د دې مکې د خلکو چې کوم دی نو د مخکې نه ورانه وه. نو د ابوجهل سره دا یره وه چې هسې نه چې بنو کنانه په موږ باندې د شاته نه حمله ونه کړي. نو اوس ابوجهل خو دیو بیخي ابلیس چې دی نو دا شیطان دیو خو بیخي وراچول په جنګ کې. نو اوس ابوجهل دا وی هلکه وایي جنګ خو کوو د مسلمانانو سره، خو هسې نه چې بنو کنانه قبیله زموږ سره دښمني د هره باندې رانشي. وای دا ابلیس د هغه بنو کنانه د مشر په شکل کې ابوجهل خواله راغی او لاس یې ورسره میلاو کو چې زه د بنو کنانه قبیلې سردار یم او غم مه کوئ، موږ تاسو باندې سره نه حمله نه کوو، بس په مسلمانانو صرف ورځئ. نو ابوجهل خپل لښکر ته وویل چې وګورئ هغه د بنو کنانه قبیلې نه موږ یاره کوله، د هغې مشر هم دا دی راغلی دی. وایي وروستو بیا ټولو بنو کنانه سردار راپره کړی چې ته راغلی وې بیا په جنګ کې پټ شوی وې. هغه ورته چې زه خبر نه یم نو زه کله درغلی وم، اصل کې هغه شیطان و. اوس د شیطان خو پرشتې لیدې چې یاره پرشتې مدد له راکوزي شوي دي. نو وایي د ابوجهل سره لاس اچولي روان دی پر جنګ کې، خو چې سم د مرګ خولې له ورنږدې کړو که نه هلته پرشتې هغه ولیدې چې د جنګ له پرشتې راغلي د اسمان نه. نو ابوجهل غل د ابلیس غل د ابوجهل له لاس نه خپل لاس آزاد کړو، په شا روان شو. هغې ورته اوس چېرته ځې؟ هغې وی انی ارا ما لا ترون، داسې څه ما ولیده چې تاسو نه دي لیدلي، زه چې کوم دی اوس د الله د عذاب نه یېرېږم. نو خلک یې مرګ خولې له راوستو وتښتېدو په خپله باندې. نو لهذا دا چې کوم دی دا خو د ابلیس د یارۍ حال دی چې په نیمه لار کې سړی دغه شان پرېږدي. نو بهرحال په دې آیاتونو کې الله تعالی هغه بدر واقع طرف ته اشاره کوي. ګوره نو مسلمانانو چونکې مدینې طرف ته او کافر هغه طرف ته، نو دوی ته وایي تاسو مدینې طرف ته نږدې وئ او هغه نور چې و هغه په هغه بله غاړه باندې و. نو الله د غزوه بدر د دې एकदम انعقاد حکمت بیانوي. ګوره
الله فرمایي وي د کافرو شان او شوکت ماتول دا لازمي وس کړه دې جنگ د پاره تاسو تاریخ مقررول صحابه ته الله تعالی وي که تاسو تاریخ مقررول نو بیا به اختلاف کوله چا به یاره پلان کی تاریخ باندې به ورشو چا ویل پلان کی تاریخ باندې ورشو چا به یاره دونه تیاری وکونو ور بشو الله وي به تیاری می ور وسته او به نیټه می ور وسته وي دا مې باندې دا کافر زیر زبر کول وای کله تاریخونه ملټول او دغه شان چې کم نه نو تیاری مو ولا کول نو خدای خبر کدا جنگ شوی نو لہذا دی وجه نه چې کم نه نو راوسته په یو پسې ورلې په بل پسې او دغه شان چې کم نه نو الله تعالی د فتح او نصرت درکو نو دی آیاتونو کې دا ټول خبر